أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله واوریدا خبره دا هغه خزي چې هغه د خپل خاوند په معاملې کې ستاسو سره تکرار کوي او الله ته فریاد کوي الله ستاسو د دوانو خبري اوري بشکا هغه هر څه اوریدونکو او هر څه لیدونکو دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور پتاسو کې چې کوم خلق د خپل خزو سره زهار کوي داوی خزي داوی مېندي ندي داوی مېندي خو هغه دي چې هغه زیګولې دي دا خلق یو ډېر نامناسبه او درو خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډېر معاف کوونکې او بخښونکې دی والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير کم خلق چې د خپل خزو سره زهار وکړي او بیا د خپلې کړي خبرې نه واپس شي نیو بل د لاس ورولنا مخکې به یو غلام آزادوي په دې سره تاسو ته نصيحت کیږي او چې تاسو کوی الله دا غین خبر دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک چې غلام بیا نمومي نو هغه دی 2 میاشتې مسلسل روزي ونیسي یو بل د غوتو ورولو مخکي او د چا چې د دې هم وسن کیږي نو هغه دی شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکړي دا حکم زکه کیږي چې تاسو په الله او دغه پر رسول باندې ایمان راوړئ دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او د کافرانو د پاره دردناک سزا ده ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کم خلق چې د الله او دغه د رسول مخالفت کوي هغوی با هغه سي خوار او ذلیل کړي شي لکه څنګه چې داوی نه مخکینی خلق خوار او ذلیل کړي شوی دي مونږه صفا آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو د پاره د ذلت عذاب دی يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد په هغه ورځ به د ذلت عذاب وي کله چې الله هغوی ټول راځوندي کړي او هغه هر څه ورته اوخی کم چې هغوی کړی دي داوی نه هر شوی دي او الله داوی ټول عملونه
پشمار شمار سنبال ساتلی دي او الله په یو سیس باندې نظر لرونکي دي. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیات نئے خبر چې د ځمکې او د اسمانونو د هر سیس علم الله ته دی. هیڅ کله داسې نوي چې د دریو کسانو ترمنځ دغه خبري وي او الله ورسره سلورم نوي، یا د 15 کسانو ترمنځ دغه خبري وي او الله ورسره شپږم نوي. څوک چې پټي دغه خبري کوي کو هغه د دین کم وی او که زیات او په هر ځای کې چې وی الله دا غوي سره وی. بیا به د قیامت په ورځ الله هغوی ته اوخی چې هغوی سسو عملونه کړی دي. بشکا الله د هر سیس علم لري. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا تا اونلیدل هغه خلق چې هغوی د وخت د خبرونه منکړې شوی وو، بیا هم هغوی هغه کارونه کوي چې د کم نه هغوی منکړې شوی وو. دا خلق په خپل منځ کې پټي پټي د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې کوي، او چې کله ستا خپل راضي نو تا ته په هغه طریقه سلام کوي چې په کومه طریقه الله پتا باندې سلام نه دی کړي، او په خپل زړونو کې وایي چې زمون په دې خبرو الله مونږ لا ولی عذاب نه راکوي. دا غوي د پاره دوزخ کافی دی، هم داغه با خشاب جوړیږي. هغوی ډیر خراب انجام دی دا غوي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې تاسو په خپل منځ کې پټي پټي خبرې کوئ نو د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې مکوئ، بلکې د نیکۍ او د تقوا خبرې کوئ او د هغه الله نه یره کوئ چې هغه تبا تاسو په حشر کې پیش کیږئ. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دغه خبرې خو یو شیطانی کار دی، او دا د دې لپاره کیږي چې مؤمنان خلق په غمجن شي، حالکه بغیر د الله د اجازت نه هغه ته هیڅ نقصان هم نشي رسولې، او مؤمنانو لا په الله باور ساتل پکار دي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير. اے مومنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې فراخي پیدا کړئ نو ځای فراخ کوئ الله به تاسو ته فراخي نصیب کړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاسه نو بیا پاسه پتا سو کې چې کم خلک ایماندار دي او علم ورکړي شوی دی الله به ویلا اوچتي مرتبه ورکړي او سچ تاسو کوئ الله داغه نه خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو چې کله د رسول سره پټي خبري کوئ نو د خبرو کولو نه مخکې څه صدقه ورکوئ دا کار تاسو لپاره بهتر دی او زیات پاکیزه دی البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه بیا نمومئ نو الله بخونکې مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا تاسو د دې خبرې نه ویریدئ چې د وخت د خبرو کولو نه مخکې به تاسو صدقې ورکوئ خنو کو تاسو داسې نه کوئ او الله تاسو د دینه معاف کړي نو موږ قائموي زکات ورکوئ او د الله او د هغه د رسول اطاعت کوئ تاسو چې څه کوئ الله دا غینه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیا تا اونلیدل هغه کسان چې داسې خلک خپل دوستان جوړ کړی دي چې په هغوی د الله غضب شوی دی هغوی نستاسو دي او نه د هغوی او هغوی قصدن په دروغه قسمونه خوري الله دا هغوی لپاره سخت عذاب تیار ساتلی دی ډېر خراب کارونه دي هغه چې هغوی کوي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړي دي چې داغه په پناه کې د الله د لارې نه خلق منع کوي په دې باندې داوی د پاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. د الله نه د بچکولو د پاره با نه داوی مالونه سپکار راشي او نه داوی اولاد هغوی د دوزخ ملګری دي او هم باغی کی به همیشه اوسی. یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. پکم ورځ چې الله دوی ټول راجم دکړي نو داغه په مخ کې به هم دغه څه قسمونه خوري لکه څنګه چې ستاسو په مخ کې قسمونه خوري او په خپل نس کې به دا ګمان کوي چې په دې سره به داوی سکار جوړ شي. خبردار دوی غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان
الشيطان هم الخاسرون شیطان په دوی باندې مسلط شوی دی او د الله یادی د دوی د ظلم نه هیر کړي دی دوی د شیطان د ډلې خلق دي خبردار شه د شیطان د ډلې خلق با په خساره کې پاتې دي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين یقینا چې د ټولو نه ذلیل مخلوق هغه خلق دي چې هغوی د الله او داغه د رسول مقابله کوي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله لیکلی دی چې زه او زما رسولان با خامخا غالب کیږو بشکا چې الله زبردست او طاقتور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون تبا هچری دا خبر بیان نمومه چې کم خلق په الله او په آخرت باندې ایمان لري چې هغه دغه خلکو سره محبت کوي چې د الله او دغه د رسول مخالفت کړي دي خو کو هغه داوی پلاران وی کو داوی زامن وی کو داوی رونه وی کو داوی د خاندان خلک وی دا هغه کسان دي چې الله داوی په زړونو کې ایمان لیکل دي او د خپل طرف نه هغوی لا په یو روح سره طاقت ورکړي دي هغه به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي پاغي کې به هغوی همیشه اوسي الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شول دوی د الله د ډلې خلق دي خبردار چې د الله د ډلې خلق فلا مندون کې دي